پنځه انبیاء علیهم السلام بنی اسرائیلو یهودیانو دا قتل کړل، شهیدان کړل 15,000. او حضرت عزیر علیہ السلام چې الله راولېږلو 100 کاله خوب ورکړلو، 100 کاله خوب نه بعد چې را پاسولو. حضرت عزیر علیہ السلام قرآنی واقعه دی چې څه وخت دوی خواته راغی، چا نه پیژندلو، یوې ښځې پیژندلو، بوډۍ انتهایی کمزورې ښځه وه. هغه وایي عزیر دعای مستجابو، که ته چېرته عزیر علیه السلام نو ما سترګې نشته، زه ړنده یمه، ته دعا وکړه چې الله ما ته سترګې راکړي. نو بیا ما عزتمندو د چې دعا وکړه، هغې بوډۍ ښځې ته الله سترګې ورکړلې، هغې ښځې روان کړلو. اوس د علاقې چې کوم چوک و میدان و، هلته د عزیر علیه السلام زامن موجود دی، لمسی موجود دی، سپین ږیري، او د بالکل تور ویښته، توره ږیره، تور سر ویښته ورې وستلو. وایي دا عزیر علیه السلام دی. وایي دا څنګه کېدی شي؟ خو 100 کاله مخکې له دنیا نه پرده کړې ده. وایي نه، زه الله نبی عزیر یم. وایي هغه خو نښه دا وه چې هغه ته د الله کتاب تورات یاد و، تا ته یاد دی؟ وایي بالکل ما ته یاد دی. نو کله چې بخت نصر بادشاہ په دوی باندې حمله کوله، یو کس د تورات یو څو سپارې یو کجورې بوټي لاندې پټې کړې وې. هغه کس لاړو راویې باسلې، وایي ووایه. الله نبی حضرت عزیر علیه السلام تلاوت ورته شروع کړ. اوس خو په کار دا و چې الله نبی دوی خواته راغی، دوی شکر ادا کړی و، شکر ادا نه کړو. سیوې عزیر ابن الله، نعوذ بالله من ذلک. وایي عزیر د الله زوی د 100 کاله ځان ته غوښتی، اوس بیا مونږ ته راولېږلو. الله فرمایي عزیر علیه السلام دوی ته بددعا وکړله، وایي تر ورځ د قیامت پس تاسو له جسمونو نه بدبوی راځي. اوس هم یهود ته نږدې ورشه، سپرې لګئ په ځان باندې، کس انتهایی بدبوی له دوی نه راځي، حالانکه قسمه قسم سپرې لګئ. خو ولې؟ الله فرمایي بني آدم ما ته کنځلې وکړلې، بني آدم اولاد آدم ما ته کنځلې وکړلې. څنګه چې دوی ما د پاره اولاد وګرځولو، فرشتې ما د پاره لوڼه وګرځولې. فرمایي یهودیانو متعلق الله فرمایي ضربت علیهم الذلة والمسکنه، په دوی باندې خواري او ذلت واچولی شو. فرمایي وغضب الله علیهم، الله په دې خلکو باندې غضب دی. ما عزتمندو په څه وجې سره تاریخ وګورئ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله چاته چې غواړي عزتونه ورکي، چاته چې غواړي ښکته راولي. زمونږ ملک پاکستان نن 75 سال مخکې آزاد شوی دی.